نو صدقه ډیر بهتر پټه ورکوه، اخلاص سره ورکوه. هر چاته په خپل ګاونډ کې غریب معلوم دی چې دا غریب د صدقې قابل دی او که دا صدقې قابل دی، مخ مروت پکې مه کوه، مخ لحاظ پکې مه کوه، پټه ورکوه. رسول الله مبارک فرمایي چې دا صدقه ورکي چې په ښي لاس یې ورکي حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، چې ښی لاس ورکوي چې قسم ته خبر نه شي. دا سړی به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي په دا سخت تروس کې. ما په دې خبرو خو پوهېږې که نه انشاءالله. نور څوک عمل کوي که نه کوي، خو زما اورېدونکي چې څومره دي که مخامخ راته ناست او که بار زما کیسټ اوري، انشاءالله امید لرم چې تاسو په عمل کوئ که خیر انشاءالله. په دې مسکینانو غریبانانو او مولیانو طالبانو لږ علما ګورې درسونه کوي، غریبانان په خولې غږ نه کوي، محتاجه دي، قرضداري دي پکې بعضې او محتاجه دي غریبانان، په خولې غږ نه کوي. د هغې مړه کېږي چې خپلو بچو له څه فروټ راوړي که نه، په څه راوړي فروټ؟ د هغې زړه کېږي چې خپلو بچو له یو پخه کوټه جوړه کړي که نه، په څه جوړه کړي؟ د دې غریب مړو کېږي که نه چې کور ته اډانه ورکړې ده. د دې حق دی ستاسو په مال کې. ان فی المال لحقا سوى الزکات، رسول الله مبارک فرمایي، د ترمذي حدیث دی او د طبراني، چې ستا په مال کې د زکات نه علاوه نور حقونه مشته. بهر کې زما وروڼو داود علیه السلام ته الله څه وایي چې زه غواړم په یو کجور هم ډکولی شم، او حدیث کې راځي چې یوه کجوره به الله د احد د غر عمره غټه کړي نو په تله کې به یې دله واچوي، د احد د غر عمره دونه به رب العالمین غټه جوړه کړي، خو چې اخلاص پکې وي، محبت پکې وي، د الله رضا پکې وي. دومره غټه تله ده نو په تلې به څوک به جبریل علیه السلام به هغه ډنډه نیولي، ډنډه او لسان المیزان ورته وایي، هغه شی چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او څوک به نگرانی؟ الله رب العالمین. واه واه رب العالمین. او آدم علیه السلام به ولاړي، یا د آدمو الله به ورته آواز وکړي، ای آدمه قم پاسه، قم عند المیزان، ته سره ودرېږه، جعلتک حکما بین ذریتک، د خپلو بچو په منځ کې مې ته انصافدار مقرر کړی. وایه شابه چې زه ظلم کوم که انصاف کوم؟ داسې رپېږي به حضرت آدم علیه السلام، څه بچي جنت ته روان دي، څه دوزخ ته را روان دي. او چې کم پیغمبر سره حساب کتاب کېږي، د هغه پیغمبر امت سره حساب کېږي، هغه امت ته به هغه پیغمبر ولاړي، ملک الموت به م ولاړي، کرام الکاتبین کومو فرشتو چې زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکلي دي، هغه فرشتې به م ولاړي. نو چې قاضي د الله شي او تله د انصاف شي او ګواه د فرشتې او اندامونه شي، دروغ به هم ډېر خلک وایي دا ګناه مې نه ده کړې. الله قرآن شریف کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. په خوله به مهر لګي، اندامونه به خبرې شروع کړي، لاس به وایي په ما دې کړې ده، سترګه به وایي په ما دې کړې ده، پې به وایي په ما ګناه لتلې. منظر به راته رامخکې کې نن سبا د کیمرې نه شی پټېدی شي، کومې کیمرې چې لګېدلې ټوله فوټو ښیي که نه ښیي، نو د الله د کیمرې نه به څنګه پټ شي؟ ځای به درته فوراً په یو ټک به درته راواړي، ها دا ستا وجود او دا ستا ګناه، انکار کولی شي؟ بیا به څه کوې؟ الله قاضي، اندامونه او فرشتې ګواه او تله د انصاف د دنیا د تلې په شان نه، نو څه به کوې؟ او تیښته هم نشي کولی. سفارش هم نشته چې چاته سفارش وکړم چې منسټر صاحب باندې سفارش وکړه، منسټران به دې هم سرنګوني، پیسه هم نشته، رشوت چې په رشوت به ځان خلاص کړم، نه د سره پیسه شته او نه خدای ستا رشوت ته محتاجه دی. مرګ هم نشته چې مړ به شم زه، ختم به شي خبره، مرګ هم نشته دی. دوباره بیا پرچه هم نشته چې که دې پرچه کې پیل شوم بله پرچه به ورکم، سپلیمنټري ضمني به ورکم، دا هم نشته. دا هم نشته که د امتحان کې پیل شم د دکان به وکم، امتحان کې پیل شم زمینداری به کوم، دیاړي به کوم، هغه امتحان کې پیش بس دوزخ دی، دوزخ دوزخ. درونو دا ورځ را روانه ده پسه. فذکر، نصیحت وکړه خلکو ته، ور یاد کوه ته دا شی
دا قرآن وی پیغمبر وی ځان یې زه نه ویم درته خو فإن الذکر تنفع المؤمنین چې مسلمان دی نصیحت به قبلی او چې مسلمان نه دی منافق دی وی مړه دا مولیان څه خبرې کوي دا مولیانه سے خلق یې مړه اسم نشته بس کلمه دی وی خدای بادشاہ دی مړه الله ډېر لوی رحم دی مړه اسم نشته د خدای رحم د مور نام زیات دی بېشک خو رحم خلق په هغه چا کوي چې تم ځان ورنږدې کوې که نه چې ځان څه ناڅه ورنږدې کوې نو الله به رحم کوي او چې ته سرکشي کې او دغه امیدونه ساتې چې اسم نشته او خلق هم برباده خلکو ته مې مړه اسم نشته نو هلته الله پیغمبر غاښونه مات شو د پیغمبر مبارک غاښونه مات شو او الله پیغمبران راولېږل او معجزې ورکړې او هجرتونه یې وکړل او د پیغمبر مشن عالمانو نیکانو په لاس کې اخیستلی ټول په اوبو لو کې دروغ وی دروغ د قرآن مشن په اوبو لو کې د پیغمبر د حدیث مشن په اوبو لو کې پیغمبر خوی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر چا چې قصدن من پرېښود نو دی د کافرانو کار کوي نه شکر شو بلکې حدیث دا ما تعویل وکړه حدیث کوي کافر شو وی پیغمبر خوی لا یزنی الزانی حین یزنی هو مؤمن چې کوم سړی زنا کوي مسلمان نه دی لا يسرق حين يسرق هو مؤمن غلاګری مسلمان نه دی وای ډاکو مسلمان نه دی بیا به څه کوي ورسره خو موږ په حدیثو کې تعویل کوو چې کامل مسلمان نه دی فلان 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 داسې وړه خبره نه ده مړه چې صحیح ده خدای رحم زیات د بالکل زمانم چې د خدای د رحم د غضب نه بالکل زیات ته رحم بقي د مور نه رحم زیات ته چې مور په بچي څومره رحم دی او رحم خلق بچا کوي وایه کنه چې څوک سر ښکته کړي وجاړي که نه چې ما ته یو سړی نیغ کېږي او مټې راته وایي نو زه وایم چې دا سر مې وله مات کړي زه په هغه رحم نه کوم او چې زه والي مې مودې ماله راغې او ما ته وجاړل او سر یې ښکته کړ نو بیا پرې رحم کوم او چې ما ته کنځل هم کړي او بیا هم راته مټې وي او نیغ کېږي رښتیا ووایه زه به پرې رحم وکړم نو که ډېر رحم دلم انساني رحم پرې نه کوي وروره وایي زه څنګه یې معاف کړم خو راغی او په ما بدماشي کوي لکه جرګه خو یې راوسته خو بدماشي را باندې وکړه جرګه هم کوي او بدماشي هم کوي نه منم دا جرګه او چې یوازې موله راشي او وجاړي بس رحم راځي نو خدای ته وجاړئ چې رحم در باندې وکړي خدای نه معافي وغواړئ چې رب العالمین رحم در باندې وکړي الله ته زاري وکړئ چې الله در باندې رحم وکړي مظلوم باندې ظلم مه کوئ نه کوي رحم په مظلوم رحم کوي بیا په ظالم نه کوي لور خور سره ظلم مکوي نن سبا ډېر خلک لور خور سره ظلم کوي نه ورکوي د لور خور حق بعض علاقو کې وي جرجې وي رواج داسې دی ته رواج منې که خدای او رسول باندې نه ورکوي لور خور له حق دی په خپله په ټرکونو سامان کور ته راوړي لور غریبه محتاجه ناسته ده خور محتاجه ناسته ده ورکه که نه چې رواج نه دی وای 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 رواج نه دی ښځو سره خلک ډېر ظلمونه کوي ته د خدای نه یریږي ته مالداري موټر والی بدماشي وکه ظلم خدای به دنه د قیامت پر ورځ تپوس کوي زما د قسم په خدای وي رسول الله مبارک فرمایي هغه دوه څاروي چې یو ښکرو والا ده او یو بېښکرو والا دی دا ښکرور دا بېښکرو وی په دنیا کې وی د دې بېښکرو څاروي دپاره به مله د دې ښکرور نه بدلوي ظلم کم دی پاتې کېږي موږ ظلمونه شروع کړي دي ډېرې زنانه غریبانانې د خاوند لاس ته ناستې دي او خاوندان ظلمونه ورسره کوي پلار کره نه پرېږدي ولې ظلم کې رور کره نه پرېږدي ولې ظلم کې ستا په خپل لاس کې ده چې ستا خور تا کره څوک نه راپرېږدي ستا لور تا کره څوک نه راپرېږدي ته په فضل خفه کېږې که نه ولې ظلم کې او بعضې سر خواښې په انګورو باندې ډېر لوی ظلم کوي زوی ته وایي نه به پرېږدې ظالمه ستا لور که داسې څوک کي ته به خفه کېږې که به نه خفه کېږې څنګ دله پړه دې د کاڼي دی زنانو سره ظلمونه مه کوئ زنانو باندې رحم وکړئ دې ته وګورئ چې زما لور او زما خور سره څوکۍ ته خفه کېږي که نه نو په پردی ولې کې ټوله ورځ پې ظلمونه کوي او زیاتې پې کوي او کنځل ورته کوي او مور او پلار ورته یادوي زما دې په خدای قسم چې ظلم دی قسم مې راته وخوړه چې دا ظلم دی په دې ظالم خدای رحم نه کوي رو به دې نیسي په دنیا کې بیا به څه کوي اخرت کې به دې رونیسي د قیامت په قبر عذاب کې به دې رونیسي بیا به څه کوي خو ما درته څه ووایې فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نصیحت مسلمان له فایده ورکوي او چې کم په خولي مسلمان دی او لکه منافق دی او سنگ دل دی هغه له فایده نه ورکوي او اینه مړه مسلمان به خدای بخي
خلکو له عقیده خرابوي. نو مړه د خدای رحم ډېر دی، رحم یې لوی کور دی. الله اکبر. ګرانه خبره زما وروڼو، سختې چقلې مخکې را روانې دي. رحم به بالکل پروردگار کوي رحم، خو چې چا کې رحم یې په هغه به کوي. الرحماء الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم یا یرحمکم من فی السماء. بیا ودته مثال در کوم، بالکل در کوم درته. یو زنانه په لاره باندې روانه وه، ا د رحم اندله در کوم. په لاره روانه وه او یو کوی او دا زنانه تږې وه چې ورله په کوی برقه نشته او ډېره ګناهګاره ښځه. رسول الله مبارک فرمایي د بني اسرائیلو ده، زر یې موزه وویسته او لوپټه پورې وتړله او کوی ته یې ورښکته کړه، اوبې پرې راوویستې، ویسکلې، تندې ختمه شوه. چې وکتل یو سپی دی او د تندې نه ژبه بار رایستې ده، اوبه نشته. او دا ښځه وایي چې څنګه ما ته تنده لګېدلې وه داسې د سپي ته هم لګېدلې ده. نو زر یې واپس هغه موزه ورښکته کړه، کوي ته اوبې راوویستې او سپی یې سیراب کو. الله فرمایي چې دغه ګناهګاره ښځه صرف او صرف په دې سپي په رحم یې وکړه، په دې الله وبخله. د بخاری حدیث سے حضور پاک وای نو رحم راغی خو په چا راغی؟ یو کې رحم پروت دی، کې رحم پروت دی، نو رحم پې راغی. او چې کې رحم نشته د هغې مثال هم واوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله راته دوزخ وښو، وی یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې چکونه لګول او سوځېده، پیشو پې چکونه لګول او سوځېده. وی دا ولې؟ واه واه، وی پیشو یې تړلې وه، نه خوراک ورکو او نه پرې ښودله چې ځان سره ځان له خوراک پیدا کړي. پیشو د لوږې نه مړه شوه، الله دوزخ ته ولېږله. رحم نشته پړه کې، رحم نشته. په حیوان به هم رحم کې. رسول الله مبارک فرمایي چې الاله نو چاړه ښه تېره کا او د څاروي مخکې هم چاړه مه تېروه او زر اعلان که چې زر دمه شي او چې تر څو ته سا نی او ته نو سرمن له به ګوتې نه وړې چې ساوځي بیا ته یې له سر به نو باسي او په جمدونې به ته لم نه پرې کې، په جمدونې به د اوښ نه قب نه پرې کې چې مکمل د ده نه سا وخېږي او دې مړ شي نو بیا ته پرې کوه. او د بچو په روزو کې ښکار هم مه کوه. د څومره بهترین آداب منتوي. نو چې چاله په زړه کې رحمي نو الراحمون، یا حدیث مسلسل بالاولیت دی، نو یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض. په مسلمان دننه چې څوک دی په ځمکه کې به د رحم کوه، تا باندې به الله رحم وکړي. بعضې وخت کې یو سړی دی هغه به قتل کړي به وجنې، د دې مثال بیا جدا دی. د مثال د هغه کینسر دی چې په ګوته کینسر لګېدلي، بیا به پرې کې په ګوته په لاس کینسر ولیږي به پرې کې. ولې؟ ټیک ده چې په هغې لاس خو دې رحم ونه که، خو په نور وجود دې رحم وکړه. که دا لاس پرې نه کې نور وجود تباه کېږي، هغه کینسر نور ته خورېږي، نو پرې کې به. نو چې کوم مسلمان جرم وکړي د شریعت خلاف ورزي وکړه، هغه له بیا سزا ورکړه، په هغه بیا رحم مه کوه. ولې؟ چې هغه شی نور امت ته سرایت نه کړي، نور مخلوق تباه و برباد نه شي. هغه له سزا ورکړه چې نو یورېږي او نورو کې دا کینسر او دا وایرس دی نورو ته خور نه شي. نو د قیامت دغه ورځ ده، رحم به کوي، په رحم کوونکو به کوي. او چې سنګدله دی او ظالم دی په رحم به پرې نه کوي. یو سړي له خدای مال ورکړه، بل ورته وایي شابه مال به راکړه، اوس وجنم دی ګورې که دې رانه، دا خو سنګدل دی. تربور ورپسې راپاسي، ماله به راکې شابه اوس ولې تا مال ګټلی دی او د ما نشته، اوس به یې خامخا راکې. ولې ظلم کې؟ تا وګټه دی بل نه دی ګټلی، نو په زور ته غواړې. دا ظلم دی، ظلمونه دي. یو بل پټی نیول، یو بل پولې وهل، یو بل نو بخور او بغلا کول، یو بل بوساړې پټول، یو بل شوتل ریبل. قسم په خدای ظلم دی. په دې ظالم خدای رحم نه کوي. د یتیمانانو حق خلکو ګیر کړی دی او نیولې دی. زما په خدای قسم ډېر خلک راشي جاړي مونږ ته، جاړي وایي څوک هم پلانکي ظالم رانه حق نیولی دی، دیاړي کوم مزدوري کومه او هغه مزې کوي. تا خیرت نه منې، دا نصیحت ځکه درته کومه، خو یاره ما درته بیا ووایې چې ان الذکرى تنفع المؤمنین، چې مسلمان دی به فایده اخلي، او چې منافق دی په دې یو غوږ به اوري په بله به تې وځي. مونږ مسلمانان یو ان شاء الله العزیز. په مال دولت دونه اعتماد مه کوه، په هغه څیز اعتماد وکړه چې الله سره دی.
او د قیامت ورځ ځان ته مخکې کړه چې د قیامت پر ورځ به زه مخامخ کېږم او ډېره بده به وي چې د پیغمبر مبارک حوض کوثر له روان او فرشتې دې کلک ونیسي او دوزخ ته دې روان کړي او یا رسول الله مبارک وایي چې مه رالیږه دا ماته ځان به په امت کې داخله ادخلوا فی السلم کافه د سر نه خپو پورې به ځان په اسلام کې داخله دا نه چې خوله خدای نو اسلام پسې کنځل چې خوله خدای د اسلام دشمنی چې خوله خدای مدرسې پسې دشمنی چې خوله خدای مولا پسې بد چې خوله خدای پټکی پسې او ګیری پسې بد ظالمه ته خو دین دشمنی ځان ته وایه مسلمان کنه ته صرف د خولې مسلمانې دړه نه دله مسلمان به دین سره مینه کوي هغه دین چې پیغمبر مبارک ولا هجرتونه کړی دي او ویني ولا بایولې دي ته هغه دین برباد دی دا هغه دین بنیادونه لقه کمزوري کې په مولا او په مدرسه خلق بدګمانه کې ځان ته څنګه مسلمان وې قیامت پر ورځ به د حضور پاک در سترګې څنګه لګې دغه تله دا به لګېدلې وي او دغه به نگرانانی او فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره لگا غنی نیکی وی اللہ بینی او من يعمل مثقال ذره شرا يره لگا گناہ وی لیکن پر حمدلو با اللہ رحم هم کوي توبګارو باندې با الله رحم هم کوي واست رحم غویم یو سړی وي رسول الله مبارک فرمایي الله به ځان تر نږدې کی او داسې به را نږدې کی داسې چې حدیث کې راځي الله به پیدا خپل اولی کیږي دا الله پاک زمون په شان اولی ولاسونه نشتا په دې الله خبردار دی چې دې څه مطلب ځان ته به را نږدې کی نو الله به ورته ګناهونه را یادوي پلان کې ګناه دې کړی و په پلان کې روز یاده دی دا اتذکر ذنب کذا وکذا فی یوم کذا وکذا دی به او خدا واړه واړه به ورته الله یادوي غټ به نه یادوي دا پلان کې ګناه دې کړی و په پلان کې روز کړی دی دا واړه واړه دی به او خوله کې وایي چې خدایا غټ را مخکې نه کې غټ را مخکې نه کې یا خدای کا غټ را مخکې ګل غر کېږم نو چې الله وتعالى واړه واړه رایات کې منی او منم زما فرشتو کرام الکاتبین د سره ظلم کړی دي نه دې کړی ټکی لیکلی دي دا دې کړی دا ګناهونه او کړی مې دي بندا دا ټول ګناهونه مې دل په نیکو باندې بدل کړل اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دا چاله بدلی دا هغه چاله چې دی الله ته وجاړي هغه چاله بدلی چې لکه رحم راشي په ځانم رحم راشي چې زما دا وجود دوزخ ته لاړ نشي په مخلوق خدام رحم راشي نو دی به وایي چې او معامله خو بل شان وه واړه خو په نیکو بدل شو نو دا غټ خو به په غټو نیکو بدلېږي واړه په وړو نیکو نو غټ نو دی وایي یا الله دلته کې خو څه ګناهونه خو تا ماته ونه ښوله خو ما ونه لیدل الله به وتا او فرمای امه دل د دینه مخکې په نیکو بدل کړي درنه مې یادول چې ستاله کې غبرهټ پیدا نشي نو بهشکه خدای رحم والا ده یو سړی به بل یو سړی به اب څنګه داغه به یو کم سل ګناهونه او یو دفتر د نیکو او د ګناه یو کم سل بسونی اب دومره چې یو دفتر را خور کې د ازمکه اسمانونه و پیډه کیږي حدیث بتاقی وته وای مشهور حدیث د رسول الله مبارک نو یو کم سل دفتر د ګناه دی او یو څومره دی کرا خور چې زبکه اسمانونه ډکیږي دا بوله په یو چابړي کې واچي او د نیکو هغه بوله په بل کې واچي نو ګناه درنه شو نیکی کم شو نو اعلان به پیو چې دوزخ ته روان کې دی بروان شي دوزخ نو رب العالمین با دا الله دا ارسنه خبر دی خو الله دی یو شی قدر خی دغه حکمت دی نو الله به دې سړی ته فرشتو ته وی راوي دروي چې وی درای نو الله به وته یو کاغذ ورکې ها دا یو نیکی ستا پاتې وا دا یو څه چې دا د لپنیکو کې واچي رب ما هذه البطاقه في هذه السجلات الله دا پټي کاغذ څه شي دی زما خو یو کم سل دفتری د ګناه دی دا پټي کاغذ اوس به بیا را باندې واس کېږي چې فلان کې د فلان کې زویره دوزخ ته لاړ شي په لوی مخلوق کې الله بس ویلا ظلم اليوم نن د ظلم ورځ نه ظلم نشته نن فیصله الله کوي الله ظلم چا سره نه کوي لا یظلم مثقال ذره د یو معمولی ذره برابر رب العالمین ظلم او زیاتی نه کوي دی به واپس شي
خو دې اړه کې به وایي چې دا پوټی کاغذ څه شی دی چې دا نیکو کې واچو. دا خو زما دغه یو کم سلو دفتر مقابله نشي کولی، خو دا د الله حکم دی. نو کاغذ براوالی دوباره به وزن وشي، اب ولا الله په هغه نیکو کې واچي، نیکۍ درنې شوې ګناه سپکه شوه. وقتی اعلان شوی چې دوزخ ته روان کې، اوس اعلان شو چې جنت ته روان کې. اوهو الله دا پټي کاغذ دسو زه خو دغه مخلاص کړم دومره وزندار. الله وی دا زمان نوم دی، څه چې دی لکه نوم، ولا ذکر الله اکبر. زمانو د الله د نوم سره یو شی هم په مقابله کې درنوالی نه لري. اوس به ته وایې چې د الله نوم خو ټول لري، چې دا کوم بیلما زری دی عمل دی کې بعض خلک د حدیث په یو احادیث باندې نظر نی دلته پریوزي. د الله نوم خو لکه فاسق فاجر علی کنه، قاتل او زناکار علی کنه. اوس بسکه د الله د نوم نه یوازې د الله نوم نه دی. وورا وی کلمه شهادت د جنت کنجی ده. څه شي ده؟ جنت کنجی. نو راوی د حدیث وی داسې کنجی به د چتلی دي چې هغې کې غاښونه ني، چې کوم کې کنجی کې غاښ ني په هغې جرنده کولاویږي. وایه ده که نه یو سیخ راواله په جرنده کې ومنډه چې دی کولو کې د هغې خپل غاښې وي، بعضې ډک غاښې وي، بعضې تش غاښې جرنده کولاویږي. نو د الله نوم کلمه شهادت کنجي ده، خو غاښې وله پکار دي. نو دا منځ او روجې او زکاتونه دی څه شی دی لکه نیک عمل دی، هغه ډک غاښې دي. او دا د ګناه نه ځان ساتل دی، هغه تش غاښې دي. نو جرنده پې کولاویږي د جنت، او د ګناه ورسره بیا مقابله نشي کولی. دا الله نوم دی، خو دا الله نوم سره چې لاندې قصدیه به وي. دا الله نوم چتری ده، چتری دپاره هغه سیخونه پکار دي که نه دي پکاره؟ دا الله نوم چت دی، چت له دیوالونه او ستنې پکار دي که نه؟ جواب راله راکړي. او که دیوالونه او ستنې ولني نو چت ودرېدی شي؟ فایده درکوي که نه؟ د الله نوم پرتوګ دی. مثال دی، یو مثال کمیس دی، کمیس ته تڼۍ پکار دی که نه؟ او که تڼۍ ولني وایه بیا خو به د وجود ښکاري. او یو بل مثال نظیر نه در کوم د الله د نوم ګورې بیا به ګناهګار شمه. که داسې پرتوګي چې پرتوغاښ پکې ني تا پټوي، داسې لنګ چې غوټه وله ورنه کې تا پټوي نه. دا خو د دنیا رواج دی، دا خو مثال دی. داسې دارو چې پرهیز ورسره نه فایده درکوي، بالکل نه درکوي. داسې چت چې دیوال او ستنې ولني هېڅ فایده نه ورکوي. د الله نوم او کلمه شهادت لم دیوالونه پکار دي، ستنې پکار دي، شرطونه دي په حدیثو کې راغلي دي. بعضو نه به ځان ساتي، بعضې به کوي. او بله لوی شی د الله نوم سره په مسلمان رحم وکړه، د الله نوم سره په ځان رحم وکړه، د ګناه نه ځان بچ کا. د الله د نوم سره په دین رحم وکړه، په هغه شریعت رحم وکړه چې پیغمبر وله وینې توی کړي. په هغه شریعت رحم وکړه چې حضرت حمزه وله شهید شوی دی. د الله د نوم سره رحم وکړه، رحم په ځان د ټولو نه مخکې رحم وکړه چې ځان دوزخ ته ولې غورځوي. په مسلمان په بېکسه مظلوم باندې رحم وکړه، او په شریعت او په دین رحم وکړه. کوم شریعت او دین چې الله او رسول را کړی دی او صحابه وله قربانۍ ورکړي. ګنې د نیکۍ یو بل حدیث هم درته وایم، د قیامت پر یو سړی وي او هغه له به نیکۍ ګناه تللی شي، یو نیکي به کمه شي. چې نیکي کمه شي الله به حکم وکړي دوزخ ته روان کړي. د دې یوې نیکۍ ده سزا وله ورکوم، بیا به جنت ته ځي. چې روانې کې رب العالمین به ورته فرمایي بنده یو مهلت درکم چا نه اخیستی شي دا نیکي. الله که مهلت دې راکړه اوس یو نه چې دله په سلګونو راوړم. دی به وایي چې دا خو اسانه خبره ده. اوس به ښځې ته ووایم، زوی ته ووایم، پلار ته ووایم چې راکړه یو 50 نیکۍ. نیکی خو ډېر آسان شی دی که نه؟ دنیا کې چې وی الیف زبر آ 10 نیکۍ شي. دنیا کې چې دی الحمدو څو شوی لکه 15 حرف دی، یو په 50 نیکۍ شي. چې بسم الله الرحمن الرحیم دی وی نور 10 حرف دی، 10 کم 200 نیکۍ شي. دته به معمولي ښکاري چې دا یو نیکي څه شی دی. او الله مهلت راکړه چې دله اوس راوړمه، نو دا ورشه. نو دی به راشي په رشته دارانو به ګرځي، بچو له براشي بچې یو نیکی مې کمه ده، له حساب کتابو چې یو کمه ده دا راکړه چې زما نیکۍ پوره شي.
بابا نیکی دا نشم درکړ. ای بچي دنیا کې هم اخر تاسو لخوار کړی، حرام می تاسو لګټلې، ګناه به تاسو لکړی دا، یو نیکی نشی را کوله. بابا دنیا سره تیره ده، در باندې خپایو او که تعالی درکما او زما مخامخ شم او زما کم شي بیا بسی که تعالی درکم او زه دوزخ تا خو غرغنډی دي. اوهو پلار له بلار شي بابا یو نیکی راکا، بچی د نیکو کار پکې نشته. ای بابا تا ما سره سونه مینا وا، بچی هغه اوسم شته په دنیا کې تیره ده. یو نیکی ولی که تعالی درکم زما کم شي بیا بس کوم، پرونو به وګرځي ور باندې کی، خذل بلار شي ور باندې کی، په دوستانو به وګرځي یو بم ولا ورنکی. یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه. دا سر وزدا خو د دنیا نه ده. دنیا کې مونږ د رور د پاره، خزه د پاره، بچو د پاره سونه آخرت خراب کو. زما د قسم په خودی کدا در سرندانې کانی خو پکار دی راضی او کدا بدانی پکار دی ناراضی. دا بچی دی نیک دی بالکل دی پکار راضی، او که خراب دی او لو پر دی قسم په خدای کدی پکار راضی. او مونږ د لو فرانو بچو د پاره آخرت تباہ کړ. خراته پدر چې دا بچی لوپر دی بیلمازه دی، خراته پدر چې دا ډاکو دی، خراته پدر چې دا رشوت خور دی، دوزخ یې ځای دی، خراته پدر که سترګې مې پټې شي دوام را پسې نه کوي، بیا مو آخرت خرابو. دا مونږ قبقل یو که روغ یو، دا مونږ لیوني یو که روغ یو. په بار ملکونو کې پراته دي او سفرونه کوي او بچو له پیدا کوي او بچی بېدینه دی. بېدینه ولې پیدا کوي؟ دین بچو غم نه سره نشته، پیسې ولا صرف ګټې. دا د خدای بنده صرف پیسې ګټل دي بچو له. بچی په دین ور واچوه، بچی باندې حفظ وکا، علم پی وکا. نو د بچو تربیت نه کې او پیسې ولا ګټي په یورپ کې ګرځي او په بار ملکونو کې ګرځي، بچو له پیسې پیدا کوم او غم یې نشته. بچی دلته لوپران شو. قسم په خدای د کروڑونو روپو نه چې بچو له ګټي، دا غینه دا بهتره چې د بچی د اخلاق او تربیت وکا. تربیت نه کې د بچی هغه لوپر د تباہ برباد هغه د نه را لګي او بچی الوزي. های های د مسافر ته د ما زړه ډېر زیات حیران شي. غریبانان بې کسه د کور نه بار پراته دي د پیسې دپاره او چې رالیږي دلته کې ښځه او بچې ورونه الوزي. او بعضې ګورې داسې مسافر هم شته چې هغوی دلته رالیږي رونه یې الوزي او پلار یې الوزي، او چې سبا راشي زما پیسې څه شوې، دا خو شریکه وه. هلکه څنګه شریکه وه؟ ته دلته ناست وې، تا مزې کولې او ما بار د ښځې نه او د بچو نه وخت تېر کړی دی او ما ګټلې ده او ټوله دې والوزلو، شریکه ده. ډیر مسافر په دې کې غرق او تباه دي. ګورې دلته پیرونه مزې کوي او موټرو کې ګرځي او چې سبا حساب کتاب کوي، نه شریکه وه. تا به هم ګټلې وه په شریکه کې که نه. ما دله غم خادي کو نه به دې کوله که نه، ما نه دې کوله غم خادي خو دې ځان نه م کوله، پلار نه دې م کوله. دا ډېر خلک په دې مسافرو ډېر ظلمونه کوي. ډېر خلک په هغه بچو پلار ظلم کوي، هغه ګټي او په نور ورونه خوري. د نورو ته مو وایي چې بېخوندو تاسو هم لګیا شه تکړه شه وګټئ که نه، ګټي ته مو وګټه که نه. دا چې هغه وګټله نو ته ډېره که، بیا دلته په تجارت او مزدوري وکړه ډېره یې که، نو ټیک ده بیا پکې ستا میسه شوه. او بعضې ګورې داسې مسافر هم ته خفه کېږې ما چې هغه بار دی او دلته د ښځې سره هم ظلم کېږي، د بچو سره هم ظلم کېږي. دا مه کوئ، زما وروڼو د قیامت ورځ را روانه ده. خدای ته وګورئ، الله تپاره نیک اعمال وکړئ، د قیامت ورځ بیا به څه کوئ؟ نو هېڅوک بیا په کار نه شي، نو مټ سټ به را روان شي. نو یو سړی به ولاړي، نو به ورته وایي هلکه څه چل دی، ولې خفې؟ زمړه ما څه چېړې بس پرېږده وه سړیه. نه ما ته ووایه که نه زه به دې په کار شمه. پلار په کار نه شو، ورور تربور زوی ښځه، ته به مې څه په کار شي؟ ته ما پېژنې نه. ووایه څوک به دې نی په کار، زه به دې په کار شم. وایه وی یو نیکي مې کمه وه، الله مهلت راکړه خو چا م را نه کړه. وی یوه وی د ما در کړه. ته څوک یې؟ ما پېژنې نه. دنیا کې دې چې ته لیدې هم نه، اورېدلي دي زما نه. نو ولې راکې؟ مړه مې باندې خفه شو مسلمانې. نو چې نور چا را نه کړه تی څنګه راکې؟ وی زما د ایمان نه پس صرف یوه نیکي ده. څه یوه؟ نو ټول ګناه ده. نو زما خو پیسې هم کار نه کېږي، نو زه ستا خو به پې کار وشي که نه، زما خو هسې هم کار نه کېږي. یو نیکي ده، زه پې دوزخ نه بچ کېږم. نو یا یو ارب کاله په دوزخ کې او یا یو منډ د پاسه، نو ما کار نه کېږي. چې نه کېږي ته خو به پې بچ شې که نه. زه دا مې نوم دی الله ته ووایه. الله نه ګورې څه پټ نه دي، خو د نیکۍ قدر ښیي. الله ته چې مخامخ شو څه دې وکړل؟ یو پیدا مې کړه الله، چا در کړه؟ فلان کی. الله نه ګورې بیا درته هم پټ نه دي، راښکاره وله چې فرشتو ته وایي دې حاضر کې. بدله نیکي ورکړه. او ولې؟
الله د ما سره دغه یو نیکي د ایمان نه پس نو ټول ګناه ده. دا مسلمان رور مې دی، رحم مې پرې راغی، رحم دله مې وکړه، ما پیسې هم کار نه کېږي. هغه ته وایي زه ستا خو نیکي کوم او پوره شوه، زه جنت ته. او دی بل ته څه وایي؟ وایي تا په ده رحم وکړه. وایي یو رحم مې وکړه. نو وایي ستا نه زیات رحم کوونکي خو زه یم، زه نیغ په نیغه جنت. د آخرت دار عمل ګورې نه دی دار التکلیفو. دنیا کې رحم پکارېږي، هلته نه، لیکن هلته هم الله په رحم کوي. نو چې دنیا کې رحم کوي نو الله به رحم ولې نه کوي؟ نو د رحم معامله الله کوي، بالکل کوي، بالکل. خو د رحم یو قانون دی، یو رحم دی. نو قانون جدا شي دی، رحم جدا شي دی. نو د رحم معامله الله کوي، خو هر چا سره نه ګوري. ښه خو څه پته لګي چې په موږ به وکړي که به ونه کړي. امید لرو چې یا الله ته په موږ رحم وکړي. دا امید به د الله نه ساتو. نو لویه ورځ د قیامت زمانونو زمونږ په سفر دی او دې ته به جمع کېږو او زمونږ په ایمان دی او د دنیا د دې ټولو اعمالو حساب کتاب به را سره خدای پاک کوي.